سب کې زما سره جوارګر یا شرابي یا زناکار داسې عادي کس یا هغه ولاړ وي چې هغه وخت زما لمونځ کېږي هغه لمونځ غوره دی او که بیا ځان له کوم هغه غوره دی. نو تقوا او پرهیزګاري خدا وایي چې په جمع کې څومره خلق ولاړي چې دا نه شرابیاني نه زانیاني نه جوابازي او نه بل کبیره ګناه کوونکي که کړي نو چې توبې تیستي نو تقوا او پرهیزګاري خو دې ته ویلی شي. او دا فتوا چې ده نو دا زمونږ دا صاحبان چې مفتی کورس پړاوو ته مونږه په هغې کې دا راځي چې فتوا به د زمانې مطابق ورکړي. دا خبره ډېره قابل غور ده. فتوا به د زمانې مطابق ورکړي. که د زمانې خیال ونه ساتل شي لکه عرف او عموم البلوا نو بیا کله کله هغه مفتی په خپله فتوا ستومانه شي. لکه ابن عابدین شامي ما نه چا تپوس وکړو چې جومات ته مران کړو دا میټیریل بل جومات له ورکړو ویې مې چې دا هم دې جومات ته وقف چې دا بل له نشي ورکوي. مثلا دا ده چې کم شي څه ته وقف شي په هغې کې به استعمالوي. نو چې مقبرې ته کومه ځمکه وقف شو په هغې کې جومات نشي جوړولی خو په جومات کې مقبره نشي جوړولی. زما یو شاګردو دا آبادۍ چین کولی نو ما ته وایي چې خفه کېږم یو خبره ته کومه. مې څه وایي چې ډېره لوی آبادي وشو او ډېر ښه کار وشو خو دا مر خو شته که نه. مې وایي چې ځان له پکې داسې ځای خوښ کړه. مې په دې کې زما ځای نشته په دې کې زما ځای نشته. ولې دا وقف ته او څه ته وقف ته مدرسې ته وقف ته. نو زه پکې څنګه ویم چې دا ځای پکې زما دی. ما د مړي لپاره مقبره لرم. ها که په مدرسه کې یو ځای خاص شوي دپاره د دې چې په دې کې به د فلاني قبرې د فلاني قبرې یا جدا خبرې دي. نو فتوا خو یې صحیح ورکړی چې یاره کم څیز څه ته وقف شوی دی په هغې کې به استعمالي. خو د زمانې خیال یې نه وساتلی چې خلک کم خواله وو. یو کس و د جومات هغه ملبی کور ته یوړو وي زه چې په بل جومات کې نه زه په کور کې ورغو. ابن عابدین شامي وي یس ما ته چا وي چې دا فتوا ورکوه چې د ده په کور کې لګېد د دې نو خلا وه چې په خانه خدا کې لګېدلی په بل جومات کې لګېدلی. زما د خبرې مطلب دا چې یو وخت یو زمانه وه د امن زمانه وه. که داسې خلق به خلقو د جومات نه وویستو نو په هغه کې به سړیتوب راغی هغه به د ګناه نه توبه کړه چې ګوره ما سره څوک په جومات کې په صف کې لمونځ نه کوي. او هغه خلق هم داسې وو چې د هغه لرې کوونکي به هم ډله پره ډېره وه. اوس حالات ډېر بدل طرف ته لاړل. که چېرته داسې معاملات شروع شي نو په هغې کې به فساد راشي. نن سبا خو هر څوک وایي ستا خپل قبر دی زما خپل قبر دی. نو د دې زمانې مطابق دا خبره چاته کول گویا چې ګران دي چې کنې ته جوارګر یې نو مانځله مه راځه او زه سره په صف کې مونځ نه کوم او ستا سره زما مونځ نه کېږي ستا سره د دونه ګاونډیانو مونځونه نه کېږي. د دې نه نور فسادونه ډېر زیات پیدا کېږي. البته د هر چا په خپل ځان باندې وس پړ دی. نو که د ده اطمینان نه راځي چېرې دا خو ټول جوارګر دي زما ورسره مونځ نه کېږي دا خو ټول بدعمل دي زما ورسره مونځ نه کېږي دې مونځ کې خو د دې اطمینان نه راځي. نو یاد ساته ته خو د مقتدیانو سره ساته یادې زویم په هغه مولا پسې مونځ مه کوه او ځان له مونځو کې په کوم مولا چې د عقیده نه جوړېږي چې ته ولاړې په ملا صاحب پسې او وروستو د هغه ته په زړه کې کړي دا خو دا دی او دا خو دا دی او دا خو هغه دی. د دې نه ښه دا نه چې ځان لمونځ وکړي. نو وایي وحدة المرء خیر من جلیس السوء. د بدانو نه ځان له ناسته ښه ده. شاید چې ته زما په جواب پوه شوې.